حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. وس آیات کریمه کې یو بل مهمه موضوع چې زموږ او د دې معتزلو په مابین کې هغه اختلافي موضوع ده، هغه تقریبا موضوع د علم غیب ده چې دوی انبیاء علیهم السلام یا اولیاء علیهم السلام ته علم غیب ثابتوي. اوس دا آیت کریمه کې الله جل وعلا شانه وی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، پنیز د الله جل جلاله مفاتح او کلیانی دا د غیب دي. او شاه ولی الله رحمه الله آغا دا لیکي کن وی مراد د دې که د کلیانو څخه د غیب هغه انواع د چا دی، هغه د علم غیب دی. ټولي انواع د علم غیب دا کلیان یې په نیز د چا دی؟ د الله جل جلاله دی. دا شاه ولی الله رحمه الله لیکي کنه په فتح الرحمن کې. او بله خبره دا ده محترمو چې علم غیب یو دا لغوي علم غیب دی چې هغه د حواسو څخه غایب وي کنه، بس دې ته څه وایي کنه هغه علم غیب وایي. او بل اصطلاحي علم غیب دی محترمو پکار دا دی چې دا وپېژندلی سي که یو څوک هغه دغه عقیده نه وي یا عناد و تضاد نه کوي. اصطلاحي علم غیب هغه دې ته وایي چې دا بغیر د یو وسیلې، نه په حواس ظاهره سره نه په باطنه سره، نه په دلیل عقلی، نه په خوب او نه په الهام، نه په کشف، نه په تجربې د حاصل سوی وي، دغه ته څه وایي؟ هغه علم غیب وایي. نو وسه لکه دا یو عقاید الاسلام یو کتاب دی کنه، هغه دا خبره کړې ده چې علم غیب دغه ته وایي چې په دغه یو اسباب د علم، په دغه یو سبب د اسباب د علم سره نه حاصل سوی، دې ته اصطلاحا څه وایي؟ هغه علم غیب وایي. نو وسه زموږ خبره خو ګوره په لغوي معنا کې خبره نه ده، نه یو لغوي معنا دا په علومو کې څه هغه معتبره یې، خو دلته چې هغه په علومو کې بحث کول کېږي هغه د اصطلاحي معنا بحث کول کېږي. اوس لکه لمونځ چې د لمانځه څخه بحث کوو کنه، هغه اصطلاحي معنا د لمانځه دلته مراد وي، لغوي معنا یې نسي مرادېدلی. ولې که یې سړی واخلي نو بیا خو به بلکل د دې لمانځه څخه یا د نورو احکامو څخه سړی څه وکړي؟ هغه انکار وکړي. نو په علومو کې هغه لغوي معنی وي، دا نه مراد، هغه اصطلاحي معناګانې څه دي؟ هغه مراد دي. نو اوس چې علم غیب په اصطلاح کې دغه ته وایي چې هغه په هیڅ سبب سره نه حاصل، نه په خوب سره، نه په تجربه، نه په الهام، نه په د حواس ظاهره و باطنو، نه په دلیل عقلی کنه، او نه په وحی سره کنه، نو دغه ته څه وایي کنه؟ هغه علم غیب وایي. محترمو زه دې خلکو ته سړی تعجب وړي کنه چې بیا ولې دوی دا دعوه کوي چې پیغمبر علیه السلام ته څه دی؟ هغه علم غیب ثابت دی. د دې یوه خبره. بله خبره دا ده دغه دوی چې علم ثابتوي کنه، دا مصدر ثابتوي، دا خو تقاضا د دې کوي چې مشتقي په طریق اولا سره څه هغه دي ثابت سي. بیا خو به رسول علیه السلام ته عالم الغیب وویل سي. نو عالم الغیب دا هیڅ نه په قرآن کې راغلی چې رسول علیه السلام ته ویل سوي، نه په احادیثو د پیغمبر علیه السلام کې راغلی چې هغه رسول علیه السلام ته عالم الغیب ویل سوي،
او نه په دا دونه تفاسیرو کې راغلي دي که نه او نه په یو بل ځای کې راغلي دي. دلته جنابانه بله شپه مې د یوه خبر اورېدل، وایي غیب چې دی هغه پر ډېر اقسامو دی. یو قسم هغه دی چې د دیوال شاته یي که نه دم غیب دی که. یو قسم هغه دی که نه چې هغه خپل شاته دی ایښی وي دم غیب دی که. یو غیب هغه دی چې په پټو کې دی تاو کړی دم غیب دی که. یو غیب هغه دی که نه چې هغه دی څه په کړي وي هغه هم غیب دی که. دا بله نوعه ده که. دا د ځانه څخه هسې یو اختراعات کول، دا پلانه سو، دا داسې سوه، دا ګمراهي، دا د شریعت د قرآن نه خلاف کول، آخر سړی دغه ته ورسېږي. او پاتو سو هغه د خضر علیه السلام په واقعه کې چې کم روایت را نقل کوي که نه آخو دا ثابت ده چې دا ضعیف روایت دی او دا د دوی دپاره استدلال و دلیل نه دی. بل دلیل دی راوړي که نه په ټول قرآن و په احادیثو کې چې رسول علیه السلام ته علم غیب ثابت دی یا د عالم الغیب چیرې ورته ویلی سوي وي که. او پاتو سو وروسته د فقهاو عبارت تاسې دلایل خو ډېر دي چې د قرآن نه دا یو آیات کریمه په دې به اکتفا وکړو. اوسه دا په مرأة الحقیقه دا د شیخ عبدالقادر رحمه الله رحمتا واسعه یو کتاب دی. هغه په خپل کتاب کې دا لیکي کنه وای من یعتقد ان محمدا صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب فهو کافر لأن علم الغیب صفة مختصة بالله سبحانه وتعالی. دا خاص تر چا پوری دی کنه تر الله جل جلاله پوری وی کنه. اوس ګوره دا مرأة الحقیقه هغه را نقل کړی دی کنه. او پاتوسو یو بل کتاب دی هغه د توحید په نامه هغه هم دا را نقل کړی دی کنه چې هغه مولانا غلام الله خان رحمه الله دا لیکلی په 296 صفحه کې هغه دا خبره کړې ده کنه. او بل صاحب د اشباح و نظایر هغه دا لیکي چې دا زموږ د فقه یو معتمد کتاب دی. هغه وایي رجل تزوج امرأة ولم يحضروا شاهدا وقال تزوجتك بشهادة الله ورسوله يكفر لأنه يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إذ لا شهادة لمن لا علم له به. ځکه شهادت نسته د هغه چا دپاره چې هغه څه نه کوي، هغه دپاره د علم غیب نه وي که نه. نو اوس ګوره دا یو بل کتاب دی که نه چې د امام سیوطي رحمه الله هغه چې دا عبارت دی هغه هم دا را نقل کړی دی که. او بل عبارت دا بزازیه دا لیکي ګوره دا پر همیش د هندیه باندې هغه وایي ان امرأة او یوه ښځه هغه بعثت الیه سحورا علی ید الجاریه فابطأت فتخاصمت زوجته معه الى ان قال لها اتعلمين الغيب فقالت نعم فكتب شدادا الى محمد بن الحسن فكتب اليه ان جدد النکاح بعد. او دا هغه دا حکم ورته وکړي چې دی د خپل دا نکاح څه کې هغه نوي کې فانها کفرت، ځکه دا ښځه څه سوې ده هغه کافره سوې ده. نو دا بل عبارت هغه د فقهاو دی که نه چې زموږ فقها پر دې باندې اتفاق دی چې دا خلک په دې باندې څه کېږي هغه کافر کېږي. او بل عبارت دا دی چې زموږ فقها لیکي من علم ان النبي صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب یکفر. وای که څوک دا یقین وکي چې رسول علیه الصلاة والسلام یعلم الغیب هغه په غیب پوهیږي یکفر فما ظنک بغیري، نو په بل چا په حق کې ستا څه ګمان دی چې هغه به په دې سره نه کافر کېږي که هغه په طریقه اولا سره محترمو دا څه کېږي هغه کافر کېږي.
نو اوس دغه خلک را لګېدلي دي او دلته شرعي مسله هغه او پاتو سو علم غیب غږوي علم غیب او موږ جزي کن موږ جزي څه کوو هغه ثابتو و د ټولو فقهاو شاه ولی الله رحمه الله د دغه آیات کریمه په تفسیر کې لیکي کنه چې پنیز د الله جل جلاله مفاتیح د غیب دي کنه هغه وایي مفاتیح دا د ټولو غیب و مفاتیح د ټولو انواع او پنیز د الله جل جلاله دي کنه نو چې دا خو هغه مفاتیح چې د چا په لاس کې کنه دا قدرت و اختیار د هغه سره دی بس بل څوک نشي کولی چې هغه د پردې دا کوټې ته ننوځي اقلا دغه څخه دي معلومات ترلاسه کړي دا په طریقه اولا سره نشي کولی دا یو بل د ګمراه عقیده ده د دې خلکو چې رسول علیه السلام یا اولیاء کرامو ته علم غیب څه کوي هغه ثابتوي کنه